کله چې مسافر په غم راځي، اے مسافرو الله هم د داسې ورځ نه وساته یار. د مسافر را روان دی که نه، او الله د قبر په سر ورته انتظار کوي. پردیسي خو ډېره ګرانه شي که نه، خو د دې سره بیا نور هم ګرانه شي یار. زما د ټولو مسافرو دپاره دا دعا ده چې خدایا مسافر د داسې راتلو نه وساتي چې یا د مور په غم راځي الله، یا د پلار په غم راځي، یا د بچو د کور والا په غم راځي، یا په کور کې بل څه غم شوی او دی راځي الله. دا ډېر د منډي او زم چې د مسافر په دې جاز کې ناسي دا ټایم په څنګه تېرېږي یار. الله اکبر کبیر. مسافرو الله مل شه یار. زموږ په زړونو کې ستاسو ډېر غټ قدر دی الله. بعضې کسان نه دي، بعضې کسان دا ډېر غټ زیاتی کوي. اوس ته خبرې بعضې پلاران خپلو بچو ته وایي مه راځئ الله، د پردیسۍ نه مه راځئ، مزدوري کوئ هلته وایي کښېنئ، او د هغه خپل بچي مي. نو زه دې پلار ته یم چې د خپل کور والا پرېښودی شي چې د خپل بچي نه راغواړي د پاکستان ته یا افغانستان دی کو هر ملک دي. لکه داسې پلاران مې لیدلي چې خپلو بچو ته وایي پیسې ګټه او 2-3 کالې شوي دي الله. لکه د ده ولې بچي نشته، د ده ولې ته چې په دې کور کې پروت یې که نه، نو ولې د دې زړه نشته، د ده کور والا نشته، د ده بچي نشته، د ده زړه نشته چې ته ورته یې مه راځه. داسې پلاران مې هم لیدلي. بس الله دې موږ ټول د هدایت نصیب کړي. نو ستا بچی دی رایې وله خپلې سینې سې ولګوه، دلته یې راوله، راشه بچی وی کال کې دا نظر راځه. دا دنیا دا نه پوره کېږي، دا شل شوې نه ده الله. نو بعضې پلاران داسې هم یې الله اکبر کبیر. یاد ساته ګورئ په دغې معامله کې به ملا نیسي. ګورئ نو مسافرو الله هم به څه وکړه، خو وسلام مل شه به زموږ به دغه دعایي تا سره. او هغه والدین او هغه په کور کې چې کوم مشران دي د مسافرو ته مه راځئ مه راځئ. الله یې تاسو ته هدایت نصیب کړي. تاسو ډېر غټ ظلم او زیاتی کوئ، ظلم او زیاتی دا د اسلام خلاف دي ښه الله. نو الله دې مسافر د داسې راتلو نه وساتي یار.